اریگیشن غیر قانوني ناکا نه منو اریگیشن غیر قانوني ناکا نه منو مونږ وایو چې مونږ له به بالکل دا زړه ناقه به زمونږ بحال کړي شي او په دې چې څونه خرچه راځي دا به چې چا ماته کړې ده د هغې کسان د اریګیشن د هغې اهل کارو د جب نه دی والي او مونږ ته دې د خپله ناقه به حل کړي زمونږ بس دقه یو احتجاج مونږ چې کم لیګل ناقه ده د هغې نه علاوه مونږ بله ناقه نه منو دا زمونږ حق دی او دا د ټولو زمیندارو حق دی او مونږ بله ناقه نه منو خبره ده دا ناکه مونږ ته په 2014 کې چالو شوه صحیح شوه ولګېده په 2015 کې مونږ په دې ناکه باندې اوبوخر وړاندې اوبوخر ما وکړو په دې پټو کې مې په لاسو باندې دغه وخت کله لښتې وخت کوو په 2015 کې اوبوخر شروع کړ بیا دا پټواریان ناله مونږ ته یې هغه ترتیب سیده کړي داسې لښتې بوځئ او کې دا اوبه شروع کړې او د 2022 پورې په دې لښتې مونږ وبهولې په 2022 کې بیا زمونږ یو بدماش دی د دې علاقې هغه دا ځمکه واغسته دا ځمکه یې واغسته صحیح شوه ته په یو ځای ودرېږه که نه ویډیو کې وراني دا ځمکه د بدماش په 2012 کې دا په 2022 کې دا ځمکه واغسته د اریګیشن عملې له 4 لک روپۍ ورکړي په دې کې مرزا 50,000 روپۍ وغواړي 3.5 لکه روپۍ په اقبال ویډیو کې اقبال هوټل کې 3.5 لکه روپۍ د اریګیشن افسرانو ته میلاو شوې چې کله هغوی راله په 2022 کې زه په بلوچستان کې وم ما ته دې ذمېدارو ټلیفون وکړو چې په ناکه کې خو سیمټ واچوله او هلته یې راته دویم چې سوری وخت کړ ما ورور ته ویل چې هلکه لاړ شه چې هر څه کېږي به دغه سیمټ مات کوو بیا به خبرې کوو خیر موږ باندې افسران خبر کړو په دې کې چې د ما ورور راغی دغه یې ماته کړه ما ورته ما هغه بنده کړه یاره وي چې هغوی له ورکوي حکومت وردي کوي له هغې ته موږ نه بندوو خو د مونږ ته دا خبره کړې وه د افسرانو ته چې زموږ سره ستاسو ویډیو ده په اقبال هوټل کې تاسو 3.5 لکه روپۍ اغوستې نو دوی خاموش شو 2 کاله دوی غلي وو خو بیا زموږ په دې کسانو کې چېرته د یو زمیندار د خولې نه وختي چې مړه ویډیو راسره نشته مونږ ته چا زباني ویلي او ښه صحیح زباني خبره راته شوې وه خبره ډېره ایکوریټ کوله دوی پوه شو په دې کې بله بیا راله راپورته شو هغه بدماشو سره دې پیسې نورې ورکړې د اریګیشن نوي ملګري چې کوم دي هغه یې دغه کړه راوستل له ځان سره زمونږ لیګل ناکه ته ان لیګل وي او هلته یو دونه غونده کې سوریه کولاو کړې په دې 180 جریب ځمکه ده دا به څنګه په دې 2 انچې دغه باندې کېږي صحیح شو بیا مونږ په 13 دسمبر کې واټر منیجمنټ والا راوستله صحیح شو جي په دې باندې په دې سکیم باندې زمونږ تقریبا 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپۍ د هغوی نه منظور کړي 1 لک روپۍ مونږ 6 کسانو راغونډې کړې صحیح شوه هغه هم ورکړې ځان ته دا سکیم دا یې شاته تللی دا خوړونو پورې تللی یاره چې دا ان لیګل ناکه ده نو په مونږ باندې ولې دا سکیمونه کوئ او څنګه لکه دا په هغه وخت کې دومره افسران نه له 8 میاشتې ډالۍ به راتلي هغوی منظور کړه پوه یو او دې ځای کې اوس یو 12 انجینر راغلی دی هغه وایي چې بهی دا ان لیګل ده ته پوه شوې هغه ناپوهه دي صحیح شو د هغې نه علاوه چې کوم دی داسې پکې نور کسان هم دي نومونه نه اخلم فلحاله خو چونکې بیا دې ځای کې پکې داسې یو کسانو چې هغې دا پټي واغسته او د هغې د پټي د دې اوبو زمونږ د ناقه چې کومه ده دا 25,762 باندې ده 25,762 باندې چې کوم لیګل ناقه ده د دې نه وروسته چې کومه لیګل ناقه ده هغه غالبا 25,300 باندې ده د دې پټي اوبو د هغې نه وي خو هغه لرې او هغه هم د دې محکمې د نااهلۍ په وجه باندې چې هغې لښتي نه ده کول نو دا کسان زور خو بلو ځکه چې دا خو دغه دی کمیشني دی دغه دی پراپرټۍ والا دی نو دو د هغې سړي نه پیسې واغستې 4 لکه یا 15 لکه روپۍ واغستې نیمې د اریګیشن له ورکړې نیمې خپل جب کې واچولې او په اقبال هوټل کې د دې سره دغه وکړو په ما پسې راغله چې یاره مونږ دا ناقه وړو 6,500 ته نو 6,500 کې دوی دغه ځای کې لیکلی دی د دې پټي دغه مونږ چې کوم پوینټ باندې ولاړو نو 6,500 چې کله بیا ټیکنیکل والا انجینیرینګ والا راله پټواري خو په 6,500 باندې وکړه خو چې 6,500 نه اوبه په جنریټر هم نه راختې نو بیا مطلب دوی خو پیسې اخیستې وې 3.5 لکه روپۍ نو دا ناقه یې ویړه په 6,400 باندې دا کړه د هغې نه پس مونږ پکې احتجاج دغه کوو مونږ د بنګلې ته هم تللي یو مونږ شیرین خان زمونږ یو ګران قدر یو ایکسین په دې ملکان کې و مونږ ته یو غالبا الله مې دې نه ګناهګار هغه هم روژه وه مونږ په روژه کې لاړو هغه د روژې په خوله باندې راغې او دا موقع یې دغه کړه او ما ته یې ویل چې ستاسو کار دغه دی قانوني دی او دغه غیر قانوني دی د هغې کینسلیشن یې دغه وکړو خو چونکې هغه پکې زر بدل شو بیا نور افسران او دلته خو دوی پیسې اخیستې وې د پټوارانو یا د انجینرانو هغوی پیسې اخیستې وې او هغې ځان سره مطلب دا چې مخکې کوم بالا افسران دي هغه په دغه کې واغسته
او زمونږ دا سیزې بیا را دا کو د هغې نه پس مونږ پکې لاړو دغه اسیلم لاړو د هغې اپلیکیشن هغې فوټوسټیټ ما سره هر څه پراته دي اوس به یم درته دغه کومه دې وخت کې موبایل کې دي خلصرو زمیندارو ته کېناستم دوی ته مې سوال وکړو جولۍ مې وغوړول چې هلکه داسې دغه کېږي بس ورکې که بس مطلب دا دی چې سپي دي خو چې را خوله یې بنده شي خو هغه چې بیا زه لاړم نو هغوی ویل چې نه 1.5 لک روپۍ به م راکوې او دا 6762 به ته د بندومه دا به په 6400 کې دغه کومه او د هغې ورځ هم چې کو لاک خرچ راځي کو 1.5 او په دې لختي باندې هغه به م کوې نو لحاظه هغې پرون بیا راغلي دي د دغه چې کوم د اریګیشن کم مالیانو هغې راغلي دي او دا په تصویر کې تاسو وینئ دا وګوره څومره مضبوط کار کړی دی پراجیکټ والا هغې دا ناقه ماته کړه او مونږ دا د هغې خلاف اوس راغونډ شوي چې بهی دا زموږ حق دی زموږ حق ولې دا کوئ تاسو مونږ نه د ده خلاف یو نه د ده نه د ده هر سړي د مطلب دا دا نیر یوازې ما له نه دي راغلی دا ډېر ټولو خلکو نه راغلی هغوی د خپل حق ورکوي خو نه دا پراجیکټ دغه چې وو د افسران ولې دا ناپوه یو هغه کې یو پکې نن سبا د اریګیشن سیکرټري دی ولې دا ناپوه یو سوال دی تاسو ټول زمیندار اوس په دې زړه ناقه باندې خوشحاله نه مونږ وایو چې مونږ له به بالکل دا زړه ناقه به زمونږ بحال کړي شي او په دې چې څونه خرچه راځي دا به چې چا ماته کړې ده د هغې کسان د اریګیشن د هغې اهل کارو د جب نه دی والي او مونږ ته دې د خپله ناقه بحال کړي زمونږ بس دقه یو احتجاج